ویل صوبې سره دا ضم شو خیبر پښتونخوا له راټولو نو څه خلک به د دې خلاف هم خبره کوي داسې خلک شته خو هغه مخکې ورځو کې زمونږ په صوبایي اسمبلۍ کې بحث و اوس به انشاءالله ستاسو د علاقو هم په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګان راځي مونږ سره به کیني خو په هغه بحث کې چې کومې پارټۍ یا کم خلک د دې ضم کېدو خلاف وو هغوی هم دا خبره ومنله چې نن لاړ شئ قبایلو ته دې نوې ضلعو ته چې کوم ضم شوې په دې کې چې کوم دی د دغې خلکو حالت بیخي بدل دی د نورې صوبې نه روډ نشته سکول سم نشته اسپتال سم نشته د دې خلکو د روزګار دپاره څه نشته د دې خلکو د سر د پاسه چې حکومت لاس کیږي د دغې دپاره څه نشته زه چې کله تقریر له راپاڅېدم په اسمبلۍ کې نو ما ورته دا یوه خبره وکړه چې دا خو تاسو هم نن ومنله چې دا کوم سیسټم په دغې قبایلو کې نافظ و دا غلط و ځکه چې دا نن مونږ کوم فریاد کوو نو که دغه سیسټم ټیک وي او دغه نظام ټیک وي نو بیا خو به د دې فریاد ته ضرورت نو د دې مطلب دا دی چې دغه نظام ټیک نو چې یو نظام غلط یې به بیا بدلې هغې کې به خامخا بدلون راولي زما مشرانو زما وروڼو غیرتمندو دلته شاه محمد خان ناست دی صوبایي حکومت په دې باندې وزیر اعلی صاحب هغه ورځ ما ته خبره وکړه چې د اتم میاشتې ما بل څه کار نه دی کړی بغیر د دې نه چې مونږ قبایلو ته ریلیف ورکړو دې قبایلو ته مونږ څه نه څه د دوی دا درد چې دوی کم محسوس کړی چې دا مونږ کم کړو د دوی د زخمونو د پاسه مرهم واچو نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې لږ تاسو سوچ وکړئ خپلو کې ځان له په دې وخت کې نه ځان له پې جرګه وکړئ سوچ پې وکړئ چې دویمه لاره څه ده یوه لار کومه اړخ ته ځي یوه لار تبعي اړخ ته ځي تبعي څه ده چې مونږ ټول بې اتفاقه شو مونږ ټول د دښمن په هغه سازشونو کې شامل شو مونږ یو بل سره وجنګېږو خدای مکه الله مکه مونږ د یو بل خیال نه ساتو د دې ملک خیال نه ساتو مونږ سره بیا څه دي بله لاره بیا خو تبعي ده او بله لار چې کومه ده دویمه لار هغه دا لار ده چې نن په انشاءالله مونږ روان یو هغه هغه لار ده چې دا قبایلي علاقې د دې ملک د نورو علاقو سره یو شان راوستل دي یعنې دا څه قانون و چې بغیر د اورېدو بغیر څه د ګناه بغیر څه د خپلې خبرې کولو به ته سزاوار شو ټول قوم به سزاوار شو نن کم از کم زمونږ حکومت دا وکړه چې نن قبایلي علاقو کې قبایلي اضلاعو کې یو سړي ته دا حق حاصل دی چې هغه سره زیاتي کېږي هغه خپل تپوس کولی شي په عدالت کې کولی شي هغه ته حق حاصل شو او چې کومې پیسې چې کوم فنډونه وفاقي حکومت منلي دي او صوبې له راکوي د څه دپاره صرف د دې قبایلي اضلاع د ټیکولو دپاره دا د لسو کالو یو پروګرام دی او مخکې به داسې فنډونه رالل نو دا زه په ډاګه ویمه چې پخواني سیسټم چې کوم و هغې کې هغه فنډ په صحیح ځای نه دی لګېدلی مونږ دا غواړو چې تاسو په دې کې شامل کړو چې تاسو مونږ ته بیا دا ووایئ چې ستاسو په علاقه کې سکول پکار دی ستاسو په علاقه کې اسپتال پکار دی چېرته د روزګار مسله ده دا تاسو مونږ ته ووایئ او دا کومې پیسې چې دا 1000 ارب روپۍ دي په لسو کالو کې 1000 ارب روپۍ دا 1 ټریلیون دی ته وایي دا هر کال چې کم دی دا 100 اربه دي 100 اربه روپۍ چې په صحیح طریقې باندې هر کال په دې قبایلي اضلاعو کې ولګېدې نو دا راته زه انشاءالله ګارنټي در کوم چې دا زمونږ ایمان دی دا انشاءالله زمونږ تاسو سره یو وعده ده چې د پی ټي آی حکومت به دا 100 اربه روپۍ چې کوم د قبایلي اضلاعو لپاره دي دا به په صحیح طریقې لګي او په تاسو به لګي ستاسو په خوښه به لګي او انشاءالله دا زما امید دی د الله تعالی نه چې دا پیسې په صحیح طریقه ولګېدې د دې قبایلي علاقو به هغه شکل بدل شي او دې قبایلي اضلاع به انشاءالله دا به ترقیات یافته اضلاع شي چې دا 10 کاله پروګرام سرته ورسي زه